دا چې تر څو پورې د اسپنسای خلاص کړی نه وي دا دانه له نورو بېلږي نه له دغې وجې دا د نن دنیا ملکونه په نامه دي په خویه ملکونه نه دي د دغو حیثیت داسې دی په د اقوام متحده کې لکه دا نور یونین کونسل یا تحصیل کونسل یا ضلع کونسل دا یونین کونسل او تحصیل کونسل او ضلع کونسل د ملک د آیین له دایرې وتلی نه قانون پاسولی شي نه فیصله کولی شي د دنیا یو ملک هم د اقوام متحده د دستور څخه له دایرې وتلی نه یو قانون په ملک کې پاسولی شي نه یو فیصله کولی شي او نه د خپل ملک وسایل او ذرایع بغیر د اجازت د یسلی شي په دغو ملکو کې داسې مجلسونه کول چې موږ به جمهوریت راولو موږ به عدلیه آزادوو موږ به الیکشن کمیشن آزادوو تاسې دا تعلیم یافته خلک داسې سترګې پټې کړي خدای حضر کې و مخلوق ته شاته کې دا رښتیا وي که خلک غولوي لهذا پښتانه یې دروغجن د درواغ وایي خو دا رښتینې خو د هم د زړه کې هسې ورته کیسې ورته دغسې به وشي که به نه وشي دا نن دنیا په باره کې به تاسې په دا ریډیوګانو کې هم اروئ او په اخبارو کې به هم یاستئ چې دا ګلوبل ویلج دی یعنې د ځمکې کره سره له ټولې انساني آبادۍ دا یو کلی دی نو تاسې راته وایئ چې په یوه کلي کې به ملک یو وي که به تر شمار وتلي ملکان تاسې به صدام باچا باله د عراق باچا دغسې په غوزندۍ ته خیاط دا ممکنه ده تاسې حسني مبارک د مصر باچا باله انجام یې څه شو قذافي باچا باله انجام یې څه شو داود باچا باله انجام یې څه شو رضا پشا پهلوي باچا باله انجام یې څه شو دا دورې زورور څوک چې دا ګډ یې د ګور خاورې خو دا خو به یو څوک وي دا د امریکې باچا د څوک په زندګۍ کې کولی شي د روس باچا کولی شي د چین باچا سره څوک ځالې به کولی شي معلومه دا شوه چې دا اقوام متحده دا د حکومت نظم دی دا نن چې دا تاسې د کرونا مجلس اروئ دا کرونا ناجوړي ده او که خلک ویروي دا د سوویت یونین فوجونه چې په 1901 نیمې کې له افغانستانه وشاته سو نو بیا په دنیا کې د دوو شانو نیستي راغله د قوت په میدان کې روس د سیاسي میدان له قوته دا خشاته سو د فکر په میدان کې مارکسیزم د سیاست په میدان کې شاته سو لہذا د دغو ځای مغرب دا کړه نن دنیا لویا دې پر امریکا ولاړه په 2015 کې د جنگ په اخبار کې داسې یو څلور کونجه ځای و د دوی قاعده دا وي چې له یو ډېره وخته بعد هغه د دوی د پټو کاغذو هم و دنیا ته وښکاره کړي په هغه کې د امریکې د پینټاګان د خفیه دستاویزاتو به طور خلاصه څلور خبرې رایستلې یوه دا وه چې د امریکا بیایي چې پر دنیا باندې جنگ مسلط ساتل دا زما د وجود او د بقا ضرورت زه به دا خلکو ته ویم چې دا بین الاقوامي سیاسیات د ارسطو او د افلاطون فلسفې نه غواړي دا زموږ کلیواله زندګي ده
تاسې داسې سوچ وکړئ د پنجاب چودري یا د سیند وډیرا یا دا زموږ خوا د نه بدوي دا ملکان او سرداران د خوا نه بدوي دا زموږ ملکان او سرداران او نوابان د دغو ډېرې تودې حاله وي چې خلک یو یې خدای پکې ته پکې یو یې د پټو پر اور ورډي بل یې د ښځې څاک ورګنډه کوي بل د پټکي پلاو ورګنډه کوي بل یې تر بټه ګوته ونیسي رب پکې ته پکې نو چې خلک په لګنده وي د دوی ډېره توده وي د پښتنو متل دی یا دوه په لګنده کې زما مړی په راننده کې نو امریکا بین الاقوامي چودري دی تاسې راته ووایاست چې پر دنیا جنګ مسلط نه وي بیا به د امریکې وسط ته خطره وي که به نه یا خداګر د دنیا پر امریکا مخ ورګرځوي چې زما د فلانی تاوان کړی د فلانی تاوان کړی نو دا نن چې په دنیا کې څورې خونریزي کوي دا نه د پښتنو ضرورت دی نه د مسلمانانو ضرورت دی نه د ملکو ضرورت دی دا د دغو زورورو پنځو ضرورت دی چې یو امریکا ده برطانیه ده فرانس دی چین دی او روس دی و تاسو ته په دا قبایلي زندګي کې د سیاست ډېره شاک درات لګاړي همیشه لپاره ملکان د یو د بل همسایګان وادري په خپل نظر وادري دا پنځه ملکان چې د دنیا دي داسې یو اړونې دي یو د یو اړونې وادري بل د بل اړونې نو ځکه زه ملګري ته وایم چې که یو ور جنګ او خونریزي د امریکې د خپل وجود او د بقا ضرورت دی نو دغه د جنگ اور ته به سوي ملایان او کنفرستان برابروي تاسې یې ټیکه اخیستې ملایان دې د جهاد په فتوا ور برابروي د تنکیو ځوانانو مرکنډۍ او کنفرستان به بیا د ازادۍ په ناره د تنکیو ځوانانو مرکنډۍ ور برابروي دا ټیکه یې بیا دې ستاسې پر ذمه لګولې جنگ د چا دی خو چې غورځېدلي څوک دومه خبره ده چې د جنگ داخه امریکا څه غواړي دا زموږ ملایان یې امریکې په افغانستان کې شکست وکړ زه الله دې د مبارک تاسې دا راته ووایاست په دا کلیواله زندګي کې خو سیلیکان ساعت تر کړی یو به اناګۍ شو داسې بکشېنو ګوتې به یې دغه شی ولګي نورو به تین سالودین یو بېون یو بې پرېښو نو امریکا د دا خطي اناګۍ نه شوه طالبان هم تین سالودین د حالت ته کې اشرف غني هم تین سالودین د حالت ته کې عبدالله هم تین سالودین د حالت نو چې له امریکې زړه دا غواړي چې نن د ګردې نړۍ د باچاهۍ له بیاجې په ګوشي سر زه حقدار یم دا د 2015 د جنګ په دا چوکاټ کې دومه خبره امریکای دا کړې ده چې کچېره امریکا ټول دنیا فتح نه کړي نو پھر امریکن چلتی پورتی لاشیں ہوں گی دا به مړي پښې به یې کړي یعنی کچېره امریکا پوره دنیا فتح نه کړي بیا به امریکانیان وي مړي خواشي به یې کړي درېیمه خبره چې په دغه چوکاټه کې وه هغه دا وه چې که چېرې په دنیا کې یو ملک هم خپلې فیصلې په خپله ازاده رایه کړي دا به د امریکې دښمن وي نن د چین او د امریکې په مابین کې خو دغه د متبرۍ سیالي زه نورې څه تر له لاندې پاتې دي خو دا یو پر یوه کونج دی هغه بل پر بل کونج دی لہذا دا جنگ نه د پښتنو دی نه د مسلمانانو دی نه د مذهبو دی دا جنگ د امریکې او د دغو پنځو د سیالۍ او د متبرۍ جنگ دی خو په مابین کې ویډیو زور باندې نو ځکه زه ملګري ته وایم
چې ګوره یاست د جنګ نوم په نه مو مه اخلي د پښتانه متل دی ویلي توره ټوپک مه د خوله سمه د کونه سه له دواړو ځان ګوره دومه خبره یو خو دا ده چې دنیا وپېژنئ دا دنیا شیندل یې نه پیل یې دنیا ده د اقوام متحده دوی ادارې دي لکه دا زموږ د پاکستان یوه اداره یې جنرال اسمبلی ده چې د ټولې دنیا د ملکو پنځه نمایندګان لکه زموږ قومي اسمبلی بله اداره یې د سلامتي کونسل ده چې په هغه کې دا پنځه پاخه ملکونه دي امریکا برطانیا فرانس چین او روس دا پاخه د سلامتي کونسل ارکان دي او د سلامتي کونسل حیثیت داسې دی لکه زموږ د سینټ په سینټ کې د صوبو نمایندګي وي او په قومي اسمبلی کې د سړو نمایندګي په جنرال اسمبلی کې د حکومتو نمایندګي ده مګر په سلامتي کونسل کې د باچهانو او د مالکانو نمایندګي ده جنرال اسمبلی شهره فیصله وکړي او قرارداد پاس کړي سلامتي کونسل چې ولري که په دغو پنځو کې یو وویل چې زه نه منم د ده حیثیت د خاوند هم دی او د باچه هم دی دا قرارداد له کوډې وتلی دی قابل عمل هغه نه دی لہذا په اصل کې د دنیا د سر باچهي د دغو پنځو په مابین کې وشته اقوام متحده د خوراک محکمه لري لکه ورلد فود ارګنایزیشن د زراعت هغه لري لکه ورلد اګریکلچر ارګنایزیشن د تجارت هغه لري لکه دبلیو تجارت ټریډ ارګنایزیشن دغسې د ترقیاتي کارو اداره لري لکه IMF انټرنیشنل مانیټري فنډ دغسې د مالیاتو د بینکو نگران لري لکه ورلد بینک پولیس لري لکه انټرپول بین الاقوامي قانون لري او د عدالت مرکز هیګ دی محمد ابن سلیمان د سعودي شهزاده وده ته حکم ورکړی شوی چې د هیګ په عدالت کې به پیش شي نو چې دا ټوله محکمې سره له پولیسه سره له قانونه سره له عدالته نو بیا تاسو راته ووایئ چې باچهي د اقوام متحده ده که د پاکستان نو ځکه زه ورته وایم چې PDM او د اسټابلیشمنټ دا دواړه داسې دي لکه دا د مچن یدبه پله نه وړه چې وړوي نو به د مچن یدبه پله غواړي دا PDM او اسټابلیشمنټ دواړه به د ملک د متېدو لپاره د ماحول په جوړولو کې د مچنې د دبو پلو کردار ادا کوي نو په دا خور سړی پوهېږي چې بلوچستان یې زه مظلوم یم سیند یې زه مظلوم یم خیبر پښتونخوا یې زه مظلوم یم مهاجر یې موږ مظلومان یو او پنجاب هم نارې چې سي جاگ پنجابي جاگ تیری پگ نو لگ گئی آگ پاکستان بیا پر کومه ولاړ پاکستان بیا څه یو ورځ په اسمبلی کې یو سړی پورته شو ډېر فریاد یې شروع کړی خدا کے لیے ملک بچاو بہت انصاف روزي سره په دغه پارلیمان کې چې داسې د پوهې او د خبر له لارې یتیم مخلوق ناست وي خو د سړي زړه درته پرېږي انصاف روزي دا ملک د پاتې کېدو لپاره نه جوړ دی نه به پاتې شي که تاسې ټوپونه وهئ استه که درخواستونه کوئ که فریادونه وهئ ولې چې تاسې له سره متېده را شروع کړي متحده هندوستان مات کړ بنیاد مسلم او هندو ورته کښېښو حالانکې اسلام د ژمن د ترولو لار ده هندو د ژمن د ترولو بله لار ده دا لار یې قومونه کړه پر ماتو ملکونه کړه
له هغه بعد بیا تاسې متحده پاکستان مات کړ او بنیاد بیا به ورته کښېښود بنګله نسل او دغه تاسې له صوبې هم ختم کړي ون یونټ معنا یو وطن نو بنګله نسل او دغه ورته وطن کړ دا متحده پاکستان پر دوه ځایه تاسې مات کړ د نسل پاکستان بنګلادیش شو دغه پاکستان شو نو تاسې راته وویل چې ما ورته وویل دا خو نو جوړ شوی پاکستان نه دی دا خو پاته شوی پاکستان دی په جوړ شوي پاکستان کې خو د دغه نوم مغربي پاکستان دا غوټ پاکستان خو دلته چې پاته او دا د جناح صاحب پاکستان نه دی دا خو د یحیی پاکستان دا د 1940 پاکستان نه دی دا خو د 1901 پاکستان د دغه پاکستان په بنیاد کې مسلم قومیت نشته وطني قومیت دی نو تاسو په خپل عقل ورته وکړئ تاسو سوچ ورته وکړئ چې مهاجر د هجرت پر فکر سره یو د کراچۍ به جلا سټیټ جوړوي بلوچ نسته دی بلوچستان به جلا ریاست جوړوي پښتون نسل دی پښتونستان به جلا ریاست جوړوي سند وطن دی دا به جلا ریاست جوړوي پنجاب وطن دی دا به جلا ریاست جوړوي مارته نو که ټوپونه ډېر وهي کیلر وهي په 15 ځای به متا شي اوس تاسې راته وایئ چې دا پی ډي ایم او اسټابلیشمنټ چې ورته ولیان دي دا په لګنده دي که سودا ځله غواړي نو دا خو د سودا او مجلس داسې خو نه دی چې ګوزبک زه کله کله ورته ویایم و دا ملګري ورته دا وړاندې خو به ستاسې یاتاړي د لوغه رمې به وي طبي به وو بیا به د اوښو ګلې وي بیا به د خرو طبیلې وي بیا به د غواوو ګورم وو نو چې دا غټ سوداګر به پر علاقه راغی د هر سړي به زړه پشه وو زیاتې به یو رمه ورته درولي او بل به توای ورته درولي بل به ګورم ورته درولي بل به د اوښو ګله ورته درولي چې دغه ممال دی زیاتې که د پکښې خوښ دی زه ورته وایم چې د سیاستدانانو دا جلسې چې دي دا د بین الاقوامي تاجرانو رمې دي ورښکاره کوي بس دا رمه وله راکوړه کې زما دغه رمه د سودا یې په څو راسره کړي نو زه بیا ورته وایم دا موږ هم په 100 ساله یوه په دا پېښور کې وو نو بیا زموږ د ځینو ملګریو خیال دا و چې د صوبې به زه وزیر اعلی یم نو ما به ورته ویل چې پښتانه یې سرې کتې د سرې څخه پرواړي یې پورې یوړي وزارت اعلی دي په کور پورې بد چې د سر خیر د غواړي چې سر به پکښې ووایي 100 ساله کې هم هغه خلک ټوله کړو خو موږ په مشرانو ټولو وهلل نو ما عرض دا دی چې پښتانه وایي دروغجن د درواغ وایي خو رښتینی د قیاس وکړي دا دنیا په یې دنیا د شیندلې نه ده دا جنگ د امریکې ضرورت دی د قومو او د اسلام نه دی دا د پی ډي ایم او د اسټابلیشمنټ جګړه د سودا لپاره ده د قام غم نه دی اخیستی زه ورته وایم چې ورکه د هر چا خپله سوي د ارسو یوه ده د اسټابلیشمنټ دوره کې د غوښتو ارسو ده پر دغه خوا مخ دی ځکه که هر یو خپله ورکه منده که په غبل کار یا نه لري نو اوس هم درېیمه خبره چې ضروري ده چې هغه په دا سړی ځان خلاص وپوهوي چې دا زما په شاوخوا کې چې مړونه دي دغه څنګه مړونه دي یو پال دي که دوه مخي دوه رخي دي و دا علماو ته درکسته په اصول فقه کې د فتوی او د قضا او د اجتهاد لپاره د شریعت له علم سره سره د مړو شناخت هم ضروري دی ولې چې په د انسانانو کې دوه قسمه انسانان دي یو قسم انسانان د پیدایښت له لارې سچ وي یو قسم انسانان د پیدایښت له لارې سچ نه وي مثلا یو دی کره نر دی په دغه ځای د نر وار جوړ دی دا کره نر دی یو بیا کره ښځه ده
په دغه خپل وار جوړ دی یو بیا نرښځی دی اوس دا نرښځی خو زیاتې نه د نر وار په جوړ دی نه د ښځې وار اوس که سړي دا د مړو شناخت نه سو کولی چې ورته نر دی ښځه دی که نرښځی دی نو بیا به څه فیصله کړي خو نه ملک په رواج فیصله وکړای شي او غلطه به وي نه ملا د شریعت فتوا ورکولی شي او بیا د انسانانو شخصیتونه هم دغه شي و دا ګردو علماو ته معلومه ده او چې څوک لږ له تاریخ سره ولد دي دا په دا لیارې زه له ملګریو سره غږېدم په دې قرآن شریف کې یو آیت دی چې هغه الله پاک فرمایي انا ارسلنا فی الامیین رسولا نو عموما خو علماء کرام معنا دا کی چې په انپړه خلکو کې ما ورته نه انپړ نه دا معنا د معنا دا په عربي کې اصل یعنی هغه چې اصلي سچا انسانانو یو پام نه درواغ پکښې نه واده خلافي وه نه دوکه وه نه خودغرضي وه دا تاسو ته معلومه وي چې د مکې مکرمې په زندګي کې لیا سچ مؤمن و لیا سچ کافر و درواغ نه مؤمنانو ویل نه کافرانو ویل واده خلافي نه مؤمنانو که نه کافرانو که دوکه نه مؤمنانو ورکول نه کافرانو منافقت په مدینه کې پیدا شو په مکه کې منافقت نه و لہذا الله پاک فرمایي چې ما نبي په سچو په یو پال خلکو کې ور ولاړ چې هغه درواغ مرواغ نه لرل په مدینه کې مې نه کړ پیدا په مکه کې مې پیدا کړ چې دا یو پال خلک اوس تاسو راته وویل چې د عمر د زمانې خلک یو پال خو هغه ته وایي چې ښکاره دی دننه دغه دی چې وینا یې د عمل یې دغه شی دی چې مخامخ دی پس یې شا دغه شی دی چې غدنن دی سبا دغه شي نه درواغ وایي نه کول په نس خوري نه دوکه کې نه خودغرضي زموږ مولوي هغه احمد صاحب وفات و دا د پښین امیر و الله دې جنت ځای کړي له جنازې بعد و ما ته ولې ته ورته وغږېږه زه خو نور ورته وغږېدم خو په پای کې مې ورته وویل ما ورته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي صنفان من امتي اذا صلحوا صلحت الامه كلها وإذا فسدوا فسدت الأمة كلها العلماء والأمراء زما د امت دوی طبقې داسې دي چې که پرلیار برابر وي پوره امت به پرلیار برابر وي او که ګډې وډې شوې پوره امت به ګډ وډ وي ملایان او مسرات ما ورته زموږ د زمانې دغسې نصیب خدای کړی دی که ملا دی که مصر خفه کړی ما که ملا دی که مصر چې سپېره درواغ پرواغ وي نه به په سترګو وپاړي چې وشرمېده نه به په رنګ وپاړي چې بدل شو په کټ کټ په له خندا درته شین چې دا خو حکمت عملي ده بل چل ویل بیا چې سپره لګړه دوګړه واده خلافي پر واړی سمړه کول د کړه په نه پر وایي دا بیا له خندا شین چې دا سیاست دی رات کوي بات کوي چې بیا لغړه دوکه پروت مړه خو وته غولول ما باور تر وکړ دی بیا له خندا شین چې دا خو مصلحت یې وخت دی چې بیا خودغرضي پر غاړه وي دا دانایي ده دوته چې د کم کام د مصر او د ملا چې درواغ یې حکمت عملي سي کول خورار و دي سیاست سي دوکه یې مصلحت سي خودغرضي یې چالاکي سي نو منافقت تر کومه خوا کاټه کړي چې کور یې بار کړي حالانکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر چې څلور خو یې په چا کې و دا کټ مټ منافق دی په ویل کې یې درواغ و کول یې پاللی نه و باور کې یې دوکه درکوله او له خیرخواهۍ څخه و خودغرضي ته وروست دا سوچه منافق زه په دا سین کې په جلسه کې و ملایان هم ډېر و ملایان د خوا نه بدېږي نو ما له ملایانو پوښتنه وکړل ما دا زموږ د بلوچستان ملایان خو درواغ وایي تاسې بیاسته که یې نه بیاسته
دوی ولې هم موږ یې هم وایو نو ما ورته نو تاسې ښه یاست زه تاسې ښه یم نه هغه زوی لوی ور وایي ور یې منې نه نو زما و تاسو ته د څلورو خبرو وصیت دی څلور ښه سوچ پر وکړئ کوم تر اوسه کاره نه وه یو خو درواغ په هیڅ حال ما ویاسته کوم د سرو زرو ریاست په میندوله ولې الله پاک وایي لعنة الله علی الکاذبین درواغجن باندې د الله لعنت نو یو خو له دغو دروغو ځان دویمه خبره الله پاک فرمایي لا تطیع المکذبین په دروغجنو پسې ځئ مه پل یې پر پله مه لګوئ نو ما به و تاسو ته ونیا دا وي چې کم سره در په میندول درواغ مه ویاسته او کم د کور کونه په شوقېده په دروغجن پسې مه ځئ دغه هم خوښه کم نه ده خوښه درېیمه خبره دا ده چې رښتیا سپین شتک ویاسته که مرکنډۍ پکښې تله هم دا د میرانشاه اپریشن روس حکومت شروع کړی و په نامه د ضرب عزم نو زه په دغو شپو کې په داسې وی کې وم په دوره وم د پریس والو له ما پوښتنه وکړه یا د ضرب عزم د اپریشن په باره کې ستا څه رایه ده ولمه د ډالرو د میندولو ډرامه ده نو هغه خو اخباراتو دغسې چاپ کړه چې د ډالرو د میندولو ډرامه ده ما د بلوچستان له کور کمانډر سره یو میټینګ و دغه بیان تا ورکړی ما نه و ولې ستا شک دی پکښې که څنګه نو ته راته ووایې شک نه دی پکښې د ډالرو د پیدا کولو لپاره د زوی او د ورور سر وهي هغه لکه پښتانه چې یې پیسه د زوی او د ورور سر وهي نو یو خو دا رښتیا سپین صفا ویاسته که مرکنډۍ پکښې تله هم ولې چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدق ینجي والکذب یهلک له هره غمه به تاسې رښتیا خلاصوي درواغ به په هره خټه کې خزوي او څلورمه خبر ده چې د وروستینیو له مرګلوۍ په شا مه ځئ ولې چې الله جل جلاله فرمایي کونو مع الصادقین د وروستینیو مرګلي سره نو درواغ مه ویاسته په دروغجن پسې مه ځئ رښتیا سوچه ویاسته له وروستینیو مه جلا کوي دا هم خوښه ده که نه واخر دعوانا ان الحمد لله اللهم آمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك برحمتك